دا سورة مبارکه سورة الحجرات دی سورة دریم آیت مبارکه کی د حجرات لفظ راغلی حجرہ زید حفاظت او اغه محفوظ مقام او کمره چې هغه ته دن نسوک داخلي دینش هغه ته حجره وي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د کمرو او د حجرو ذکر دی هغه مناسبت سره د دې سورته مبارکه نوم سوره حجرات مدنی سورت دی مدینه منوره کې نازل شو او چونکه د سن 9 هجری کی چکلا اقوام عالم مختلف علاقونا خلق را مسلمانان شو نو پدی صورت مبارکه کی د اسلام چې کوم اساس او اهم او بنیادی سیز دی چې ستا ادب ویل شي د الله او د الله د رسول تعظیم او د الله جل شانه او د الله د رسول سره چې د کوم سيزونو تعلق دی د هغه تعظیم دا بنیادی سیز دی ځکه چې یو مسلمان په هغه صورت کې کامل مسلمان جوړې دی شي چې کله دی کې ادب وي دی کې احترام وي دی کې د الله او د الله د رسول د احکام او تعظیم او عزت او تکریم پکې موجود وي ځکه چې الدین كله ادب دین سراسر د ادب نوم دی چې کله یو مسلمان کې د الله او د الله د رسول تعظیم وي ادب وي احترام وي نو دا د الله جل شانه حکم بمني د الله د محبوب پیغمبر په طریقو باندې به هم جون تیری او چې کله ادب پکې نه د الله او د الله د رسول د حکم تعظیم پکې نه نو د لپاره عمل کول هم ناممکن شي نو لہذا په دې سورته مبارکه کې آداب بیانېږي د الله او د الله د رسول او دغه شانتي د معاشري وړومبي دا چې د الله او د الله د رسول نه په یو کار کې وړاندېوالي مکوئ د خپل رائے مطابق فیصله مکوئ خپل رائے ته اهمیت مور کوئ د الله او د الله د رسول د رائے او د فیصلې مقابله کې او دویم دا چې کله تاسو د الله محبوب پیغمبر وړاندې خبرې کوي التورزي نو څنګه چې په خپل منځ کې تاسو یو بل سره خبرې اترې کوي نو داسې خبرې مه کوئ بلکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په وړاندې ډېر په خاموشۍ او ډېر په تعظیم او ډېر په عاجزۍ خبرې کوي او کچره تاسو نه داسې بے ادبي وشو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په وړاندې نو داسې معمولی ګناه نه ده تاسو به د ټول عمر اعمال به باطل شي هغه به ضایع شي تاسو ته پته هم نه لہذا د بے ادبي یو داسې ګناه ده چې د وجه نه د انسان د ټول ژوند اعمال چې هغه ضایع کیږي هغه باطلېږي او بیا د خلکو فضایل بیانېږي چې کوم خلک د الله د محبوب پیغمبر په وړاندې خپل اوازونه ټیټ ساتي او دا ادب ورته ملاویږي چې کله د الله محبوب پیغمبر په خپل حجرو مبارکونه بهر روزي بهر تشریف وروړي نو بیا ور سره خبرې کوي بهر نه اوازونه مور کوي او بل دا ادب په دې کې بیانېږي چې کله تاسو ته یو خبر راوړونکي خبر راوړي نو د چا په خبره باندې فوراً چې د یقین مکوي ګینه چاته به نقصان ورسي ځان ته به نقصان ورسي چې یو خبره تا راشي نو خو تحقیق به پاغي باندې کوي او خو تحقیق نه بعد چې کله خبره تصدیق ته ورسیږي نو بیا داغي په باره کې سرای قائم کوي او بیا دا الله تبارک وتعالى فرمایي چې کله د مسلمانانو دو ډلو دو جماعتونو دو تنانو دو قومونو خاندانونو په منځ کې اختلاف راشي نو پاغي کې صلح وکړي
او دی کې چې کوم په ناحق باندې ظلم زیاتې کوي نو داغي مخنیوي وکړي او دغه شانتي دا ټول مسلمانان په خپل منځ کې رونه دي لہذا په خپل منځ کې د مینې او د محبت او عدل او انصاف سره وخت تیر کوي او دغه اختلاف دغه جنگ جګړه دغه نفرتونو سبب څه شي دی هغه په یو بل باندې خندا کول یو بل پسې تمسخر کول یو بل پورې استهزاء کول یو بل ته حقارت نظر باندې قتل یو بل ته سپک نظر باندې قتل لہذا داسې مکوئ یو بل په غلط نوم باندې مو یادوي یو بل د یو بل سپکاوي مکوئ یو بل ته حقارت په نظر باندې مو ګورئ او دغه شانتي ستاسو فضیلت او ستاسو اوچتوالی دا د قوم د خاندان د مال او دولت او د برادری او د حسب او نسب د وجه نه ده چې ته اوچت خاندان والی ډېر لوی علم والی لوی مال او دولت والی لوی عہده او منصب والی نور ته سپک نظر باندې وګوري چې دا خو د فلانکی خاندان دی فلانکی قوم قبیلی والا دی فلانکی پیشي والا دی دا سینه ده پتا سو دا سيزونه صرف او صرف د پہچان د پاره دي چې تاسو یو بل او پیژنئ چیر دا د فلانکی علاقې دی فلانکی قوم قبیله سره تعلق دی بس دومره نور عزت چې دی دا صرف او صرف د تقوا په بنیاد باندې دی چې په کم انسان کې داغه پزړه کې څومره د الله یې رضایت وي هغه عمر هغه د الله جل شانه په نسبت باندې عزتمند دي او بیا دا فرمایي چې تاسو کم اسلام راوړی دی ایمان هم راوړی دی نیک اعمال کوي دا پچا باندې احسان مکوئ دا الله تبارک وتعالى په تاسو باندې احسان دي چې تاسو ته دا توفیق درکړي نو لہذا په دې صورت مبارکه کې دغه مضامین او دغه آداب د معاشري دغه آداب د الله او د الله د رسول دغه آداب د مسلمانانو د نارینو د زنانو دا په دې صورت مبارکه کې بیانېږي وړومبه ادب دا بیانې یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تقدموا مولاندې کېږي بین یدی الله ورسوله ومخک د الله او د الله د رسول واتقوا الله او یریږي د الله نه ان الله سمیع علیم بشک الله جل شانه اوریدون کی په ده د الله او د الله د رسول د حکم نه وړاندېوالی باندې کوي سرنګ چې د الله او د الله د رسول یو حکم موجود وي په یو ځای کې الته خپل رائے نه پیش کوي د خپل رائے مطابق با فیصله نه کوي حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بارک راضی چې کله دغه په وړاندې چا د قران کریم یو آیت پیش نو حضرت عمر رضی الله عنہ په شانتی بہادر انسان هغه به داسې غلی شو چې گویا کده په خوله کې جبه نشته چې کله د الله جل شانه یو حکم هغه ته بیان کړی شو د قران کریم یو آیت ولستلی شو نن به یو مسلمان ته تبع آیتونه پیش کړي هغه خپل هلي حواله پیش کړي تبع ورته آیتونه دلایل پیش کړي هغه ورته خپل تعویلات پیش کړي نو د مؤمن شان دا چې د الله نه او د الله د رسول نه وړاندېوالی باندې کوي دغه شانتي سرنګ چې د الله او د الله د رسول ذکر دی حضرات مفسرین کرام لیکل دي کې د ټول امت فقها ائمه مجتهدین اولیاء الله بزرگان مشران دا ټول پدې کې شامل دي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو چې حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ کې روان نبی علیہ الصلوۃ والسلام وت تنبیه فرمایل چې ابو درداء دا سکه دا هغه کس نه مخ کې رواني چې کم کس ته الله جل شانه تا باندې فضیلت درکړي دي او چرته هم نور په داسې کس باندې نه دراختلی نه د طلوع شوي چې هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان دي هغه فضیلت لري نو چې په دنیا او آخرت کې الله تبارک وتعالى د ته پتا باندې فضیلت درکړي دي نو په دنیا کې سرنګ تدین مخ کې روان نو لہذا د الله او د الله د رسول د تعظیم د وجنه د تمامو فقهاء کرامو ائمه کرامو مجتهدین او محدثین او مفسرین او تر دې پورې چې د ځان مشر کشر د یو مسلمان عزت تکریم دا په یو مؤمن مسلمان باندې لازم دی دینه وړاندېوالی نه کوي او چې کوم ځکه د الله او د الله د رسول حکم مخ تراشي التبه د خپل د خواهش نفس اتباع نه کوي د خپل ځان نه دلیل نه پیش کوي
ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تاسو کې یو کس تر هغه وخت پورې کامل مؤمن نشي کېدی تر څو پورې چې داغه خواهش نفس د هغه سیز تابع نه جوړ شوی چې کوم شریعت ما راوړی دی، کوم شریعت چې ما راوړی دغه تابع نه جوړ شوی تر هغه وخت پورې کامل مؤمن نشي کېدی. نو لہذا د خپل رائے مطابق با د چا تعظیم، د خپل رائے مطابق به د چا تحقیر او توهین بنه کوي، بلکې په هر سیز کې به د الله او د الله د رسول رائے دا مقدم ساتي. دی وجنه فرمایلی شو چې الدین كله ادب، دین اسلام سراسر د ادب نوم دی. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، بے ادب محروم شوت از فضل رب. بے ادب انسان چې دی د الله جل شانه د فضل و کرم نه محروم پاتې کی. بے ادب انسان د الله سبحانه و تعالی د رحمت نه چې دی هغه محروم پاتې کی. نو لہذا په دې سورته مبارکه کې ټول نړومبه د الله او د الله د رسول نه د وړاندېوالي کېدو په یو حکم کې دغه ممانعت راغلي دي. دا بنیادی ادب دی. نو لہذا چې کله یو مسلمان کې ادب وي او طلب وي الله جل شانه په هغه باندې خپل رحمتونه نازلي. نو لہذا په دې سورته مبارکه کې چې څومره د معاشري آداب ذکر کیږي هغه تفصیل سره بیانو. د عمل په نیت باندې چې دغه آداب زموږ استادو په معاشره کې چې راش نن موږ تاسو ګورو د اغیارو د مهنت د وجنه او دغه شانتي د انټرنیټ بیجا استعمال د وجنه د معاشرین هغه تعظیم د مشرانو ادب او احترام چې د هغه ختم شو. او په دغه سوشل میډیا باندې ګورو چې د چا زړه غواړي چې د چا سره څه کول غواړي، د چا شکل او صورت ورانول غواړي یا د چا بے ادبی کول غواړي یا په چا باندې تنقید کول غواړي. دا حدود نشته چې دیره دا مشر دی، دا عزتمند دی، دا عالم دی، دا د معاشري یو دا سفید پوش سړی دی، یا په عمر کې مانه مشر دی، یا په علم کې مانه مشر دی، یا په عہده او منصب کې الله جل شانه د عزت ورکړي دی، دا د معاشري یو صاحب حیثیت سړی دی. دا قتل نشته دی. زموږ استاد د معاشرین ادب ختميږي لګیا دی. دغه وجه دا ده چې کوم آداب قران کریم مونږ ته بیان کړی دي نو زموږ نوجوان نسل د هغه آدابونو به خبره دي. زموږ د ایجوکیشن چې کوم نصاب دی پاغي کې د قران کریم تعلیم نشته دی، نه هونه کې برابر دی. هغه اهمیت ورته حاصل نه دی چې کوم یو مسلمان معاشره کې پکار دی. داغه نتیجه دا راوته چې معاشره کې بے ادب خلق، بے احترام خلق، بالخصوص نوجوان نه د مور پلار ادب پیژني، نه د معاشري آداب پیژني، نه د مساجد او آداب پیژني، نه د الله او د الله د رسول آداب پیژني، نه د شریعت مطهره آداب پیژني، نه د مشر کشر تعظیم او آداب پیژني. لہذا ضرورت دې خبرې دې چې مونږ او تاسو قران کریم چې کوم ادب خودلې دي د الله او د الله د رسول او د مشرانو د مور او پلار د رشتہ دارانو هغه آدابونه خپل نوجوان نسل چې دې هغه منور کو او هغه آداب ورته وخو چې د دې ادب سره د دې دنیا او آخرت دواړه خسته شي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.